الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. غیر مقلدین وکټوري اهل حدیث د یو کمزوري سړی نه پوښتنه کوي چې ته د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب او که د امام صاحب په مذهب، نو تاسو ورته دوه جواب ورکړئ. اول مختصر جواب ورته دا ورکړئ چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم په دین یم او د امام صاحب په مذهب یم، یا داسې ورته ووایه چې امام صاحب زمونږ مذهب دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مو منزل دی. لا مذهب وابیان وکټوریان وای چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مذهب یو، نو موږ ترېنه پوښتنه کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم مذهب شو، نو منزل مو څه شی دی؟ د دوی نه منزل ورک دی. الله پاک د منکرینو د اجماع په باره کې فرمایي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. یعنی څوک چې د مسلمانانو نه په بله لار رواني لکه وابیان، نو د دوی نه به زه توفیق د هدایت واخلم، خپل منزل به ورته نه وي معلوم، د منزل نه به مذهب جوړوي. دویم جواب تحقیقي ورته دا ورکوي چې وابیان د شیعګانو په شان د مذهب او د دین په مابین کې فرق نه کوي. شیعګان هم د دین او د مذهب په مابین کې فرق نه کوي، او وابیان وکټوریان هم د شیعګانو په پیروۍ کې د دین او د مذهب په مابین کې فرق نه کوي، حالانکه د دین او د مذهب په مابین کې ډیر فرقونه دي. اول فرق د دین او د مذهب په مابین کې دا دی چې د قرآنی او نبوي اصولو چې هغه څلور اصول دي: کتاب الله، سنت، اجماع او قیاس. د دې قرآنی څلور اصولو او د دې نبوي څلور اصولو نه ثابت شده مسائل دین دی، او د دې مسائلو یعنی د دې دین توضیح او تشریح مذهبونه دي. مثلا الله پاک فرمایي چې یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، مطلقه خزب 3 قروء انتظار کوي. نو دا د دین مسله شوه. اوس د قروء توضیح او تشریح څه ده؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د دې تشریح حیزونه دي، او امام شافعی رحمه الله فرمایي چې د دې تشریح طهورونه دي. نو دا دوه توضیحات شول، دا دوه مذهبونه شو. نو کله په یو مسئله کې توضیحات او تشریحات نورم ډیر شي، نو مذهبونه نورم ډیر شي. خلاصه دا چې دا مسائل دین دی، د قرآنی او نبوي اصولونه چې کتاب الله، سنت، اجماع او قیاس دی، د دې څلور اصولونه ثابت شده مسائل دین دی، او د دې مسائلو یعنی د دې دین تشریحات او توضیحات دا مذهبونه دي. دویم فرق پکې دا دی چې کله د قرآنی او نبوي اصولونه ثابت شده مسائل دین شو، او د دې مسائلو توضیحات او تشریحات مذهبونه شول، نو دا توضیحات او تشریحات هر مجتهد د خپل اجتهاد مطابق کوي. نو توضیحات اجتهادی رائے شوي، تشریحات اجتهادی رائے شوي، یعنی مذهبونه اجتهادی رائے دي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق په اجتهاد کې د خطای او د ثواب دواړو احتمال شته. نو په تشریحات او توضیحاتو کې د خطا او د ثواب دواړو احتمال دی، یعنی په مذهب کې د خطا او د ثواب دواړو احتمال دی، او په دین کې د خطا احتمال نشته. لدی وجنا شاه عبدالعزیز رحمه الله په تحفه 12 صفحه 2 قید 85 کې لیکي چې څوک چې وایي چې زه د الله پاک یا د جبریل علیه السلام یا د محمد علیه السلام په مذهب دا ډیر احمق دی، ځکه چې د الله پاک یا د جبریل علیه السلام او یا محمد صلی الله علیه وسلم ته د خطای نسبت کوي. مذهب خو دغه تشریح او توضیح شو، دا خو د اجتهاد مطابق کیږي، په دې کې خطای راځي او په دین کې خطای نه راځي. نو ته چې وایي چې زه د الله پاک په مذهب یم، نو خطای الله ته منسوب دی، ځکه مذهب کې د خطای احتمال دی، تشریح او توضیح کې د خطای احتمالي. دریم فرق دا دی چې کله چې مذهبونه د دې توضیحاتو نه عبارت شول، نو هر مجتهد د خپل اجتهاد مطابق توضیح کوي. نو کله د یوې مسئلې توضیحات ډیر شي، لدې وجې په مذهبونو کې کثرت او تعدد راځي. نو حاصل د فرق دا شو چې دین یو دی، او په مذهبونو کې کثرت او تعدد راتلی شي. لکه یو مسجد ته چې 4 لارې وي، نو همدارنګه کله د یوې مسئلې دپاره 4 توضیحات راشي، نو دا 4 واړه مذهبونه شو. نو د 4 واړو امامانو دین یو دی، او دا 4 مذهبونه ورته 4 لارې او 4 تشریحات دي. د مذهبونو تعدد د احادیثو په کتابونو کې ډیر راغلی دی،
لکه په مسلم جلد 2 صفحه 33 کې یو صحابي ته د یو مذهب او بل صحابي ته د بل مذهب نسبت شوی دی. نو داسې هلته ته نه شو ویلی چې دا د 2 صحابو 2 دینه دي. هلته 2 مذهب دي خو 2 دینه نه دي، دین یو دی خو تشریحات 2 دي. همدارنګه په مقدمه د مسلم صفحه 15 او صفحه 30 کې کله یو صحابي ته د یو مذهب نسبت کیږي او بل صحابي ته د بل مذهب نسبت کیږي. همدارنګه به زه وابي ته الزامن ووایم چې ته د امین الله پېښوري چې اصل نوم یې نیاز محمد کونړی دی، ته د ده په مذهب او که د محمد صلی الله علیه وسلم کوی چې د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب یم، نو د امین الله کونړي نیاز محمد امین الله پېښوري چې اصلي نوم یې نیاز محمد کونړی دی، د ده په کتابونو بیا اور ولګوه. امین الفتاوا د ده ولې ګورې، الحق السری د ده ولې ګورې، او دارنګه تحقیق السدید د ده کتاب دی، د ده کتابونه ولې ګورې، د ده په تشریحاتو پسې ولې روانې. او که ته وایې چې ما ته نیاز محمد کونړی د الله او د الله د پیغمبر نه خلاف خبره نه کوي، نو موږ ته د نیاز محمد کونړي نه 1400 کاله مخکې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ویلي دي چې زه د قرآن او د حدیث نه خلاف خبره نه کوم، زه ټول لا مذهبیت ته چیلنج ورکوم. که د فقه یو مسله د قرآن او د حدیث نه خلاف ثابته کړه 1 کروڑ روپۍ ورته انعام